نن ستاسو په وړاندې باندې یو حدیث د نبی علیہ السلام هغه ما ولوستلو. دغه حدیث کې د نبی علیہ السلام نه یو صحابي مطالبه کړې ده، اے د الله رسوله ما ته وصیت وکړه، خو وصیت هغه داسې وکړه چې اوږد وصیت نه وي، لنډ وصیت چې دی نه هغه ما ته وکړه، اوږد وصیت به هغه ما ته وکړه. نو نبی علیہ السلام په دې باندې غصه نه شو چې هم نصیحت غواړي او هم لنډ غواړي، بلکې نبی علیہ السلام ورته لنډ نصیحت هغه وکړو. شاید د دغه صحابي سره هغه وخت نه و، یا بل داسې چې دی نه هغه څه وجه وه چې د هغې په بنا باندې د نبی علیہ السلام نه مطالبه کوي د نصیحت او د لنډ نصیحت هغه مطالبه کوي. او په دې کې بله یو پیدا هغه دا هم ده چې کله یو نصیحت هغه لنډ وي په هغې باندې عمل کول هغه آسان وي، کله چې اوږد شي نو هغه بیا د انسان نه هیر شي. نو نبی علیہ السلام ورته یو لنډ نصیحت وکړو په یو ټکي کې. نبی علیہ السلام مخکې فرمایي که نه، تاسو ته مخکې هغه ذکر شي چې اعطیت جوامع الکلم، ما ته جوامع الکلم راکړی شی، یعنی زما وړه خبره یعنی خبره لږه وکم د هغې مفهوم هغه ډېر زیات وسیع وي، هغه ډېر زیات چې دی نه هغه لویو خبرو ته هغه شامل وي. پښتو کې خلک وایي سمندري په کوزه کې هغه رابند کړو. نو نبی علیہ السلام یو خبره ورته وکړه، خو هغه خبره هغه داسې خبره وه چې د هغې په ذریعې سره انسان د نیمو ګناهونو نه هغه بچ کېږي کله چې په هغې یوه خبره باندې عمل وکړی شي. نو نبی علیہ السلام هغې صحابي ته فرمایي لا تغضب، دغه یو نصیحت ورکړي، لا تغضب، غصه مه کوه، دغه یو نصیحت باندې عمل وکړه. اوس نبی علیہ السلام دې صحابي ته داسې ونه وی چې غلا مه کوه، پلانکې ګناه مه کوه، پلانکې مه کوه، منځونه چې دی نه هغه کوه، نوافل هغه کوه، روجې نیسه، نفلې روجې نیسه، صدقات هغه ورکوه. نبی علیہ السلام دغه نصیحتونه ونه کړل. نبی علیہ السلام صرف او صرف یو نصیحت وکړو. نبی علیہ السلام هغې صحابي ته فرمایي لا تغضب، غصه هغه مه کوه، دغه یو نصیحت باندې عمل وکړه، دا کافي دی. علما لیکي د دې نصیحت اصل وجه دا وه، دا نصیحت یې ولې وکړو دغه یو خبره. اصل خبره دا د انسان چې ګناهونه کوي، څومره ګناهونه دي، د دې ټولو ګناهونو جړله هغه دوه څیزونه دي. په دنیا کې چې څومره ګناهونه دي د هغې ټولو ګناهونو جړله دوه څیزونه دي. یو غصه ده چې د دې په نتیجه کې ډېر ګناهونه د انسان نه هغه سرزد کېږي. دویم نفسانی خواهشات دي، د انسان د نفس چې کم خواهشات دي د دې په نتیجه کې د انسان نه هغه ګناهونه دي. د نفس د خواهش نتیجه هغه څه ده؟ یو سړی دی هغه لاړو دی غلا کوي، د ده سوچ دا وي چې زه دا غلا وکم، د ده پیسو طرف ته هغه خواهش شي چې زه په جمع باندې هغه ما ته ډېرې پیسې میلاو شي. د دغې زړه د دې نفس د دې خواهش په نتیجه کې دی غلا ته تیار شو. د دغې نفس د خواهش په نتیجه کې دی زنا ته تیارېږي، د دغې نفس د خواهش په نتیجه کې دی دروغو ته تیارېږي، د دغې نفس د خواهش په نتیجه کې د قسمه قسم ګناهونو ته تیارېږي. نو د ټولو ګناهونو یوه جړله هغه د نفس خواهشات. دویم هغه غصه ده. غصه دا د ګناهونو هغه جړله ده، د دې په نتیجه کې ډېر ګناهونه د انسان نه هغه سرزد کېږي. لکه څنګه یو انسان دی دی غصه شو، د دې غصې په نتیجه کې به دی سره رد عمل کوي، دی به رد عمل کوي که بالفرض دی چاته د دې غصې په نتیجه کې هغه بدې ردې وایي نو دی بیا هم ګناهګار شو. نبی علیہ السلام فرمایي سباب المسلم فسوق، یو مسلمان ته بدې ردې ویل، کنزل کول، فسوق دا ګناه، او دا بدې ردې دا کنزل دا د غصې په نتیجه کې. هسې غصوک نه چې غصه شي بدې ردې هغه شروع. وقتاله کفر، او د مسلمان وجل دا کفر، او دغه وجل هم دا د غصې په نتیجه کې کېږي.
نو کله چې انسان غوسه شي نو دله چې چا غوسه وروستې وي دغه کس دی به یا د ده ماتحت وي او یا به د ده نه زورور وي دوه حاله به یې د دغه کس دله چې چا غوسه وروستې که بالفرض دغه غوسه وروستونکی کس د ده ماتحت دی نو دی به په هغه باندې غوسه استعمالی دی به هغه وهې هغه ته به بدې ردې وایي نو د هغه وهل هغه هم ګناه د هغه ته بدې ردې ویل هغه هم ګناه که بالفرض دغه کس د ده نه په مرتبه کې په درجه کې په طاقت کې هغه اوچت وي دی ورته څه نشي ویلی دله یې غوسه وروستله نو د دې په نتیجه کې به دی خو اوس څه ویلی نشي څه کولی نشي خو د دې نتیجه به دا وي د ده په زړه کې به د هغه نه بغض او نفرت پیدا شي نو بغض او نفرت په زړه کې ساتل هم ګناه دی به بیا د هغه په نشوالي کې چې په یو مجلس کې هغه نه وي دی به د هغه غیبت کوي ځکه د ده په لاس نه رسي نو غیبت هغه جدا ګناه او که بالفرض دغه کس ته یو خوشحالي میلاو شي ښه حالت ورته میلاو شي یو عهده او منصب ورته میلاو شي کم کس چې دله غوسه وروستلی او د ده په لاس نه رسي نو د ده په زړه کې به بیا حسد پیدا کېږي او حسد باره کې نبی علیه السلام فرمایي حسد داسې څیز دی دا نیکۍ داسې خوري لکه اور چې وچ لرګی هغه خوري نو د ده په زړه کې به هغه حسد پیدا کېږي او حسد څه ته ویلی شي د بل نه د زوال نعمت خواهش چې د پلانکي نه دا نعمت ختم شو نو چې اوس دله چا غوسه وروستلې ده نو دی خو څه کولی نه شي هغه ته یو مرتبه عهده منصب میلاو شو نو دی په زړه کې خامخا و چې دا تې لرې شو دی خو د دې لایق نه دی د ده سره چې را دومره پیسې د مال و دولت دی د دې لایق نه دی دا دې تې لر شي نو د بل نه د زوال نعمت خواهش په زړه کې لرل دې ته حسد ویلی شي نو که دی هغه ته څه نشي ویلی د دې په نتیجه کې د ده نه څو قسمه ګناهونه هغه سرزد شول دله غوسه ورغلې ده د ده په زړه کې بغض راغی د هغه نه د ده په زړه کې حسد راغی دی چې دی نو هغه غیبت طرف ته هغه تیاریږي نو څومره ګناهونه هغه د په یو ټایم باندې او غیبت د مړ مسلمان رور غوښه خوړل دي نور دې باندې مستقل هغه بیان نه تاسو شي نو د دغې غصې په نتیجه کې څومره ګناهونه هغه د ده نه وشو نور هم ډېر شی هغه ګناهونه دي چې هغه د دې غصې په نتیجه کې د دې انسان نه هغه سرزد کړي نتیجې سره اصل جړ دی څه ده هغه دغه غصه ده چې دغه غصه کله کنټرول شي د دغه انسان نه به دغه قسم ګناهونه هغه بیا نه کړي خو لیکن ذهن ته یو سوال لازم چې ډېر نیکان خلک داسې وي هغوی هم غصه کوي نو آیا دا نیکان خلک نه دي څه غصه خو ناکاره څه نو د غصې خپل محلات دي غصه دا د انسان فطرتي ده یو فطرتي عمل دی چې انسان له هغه غصه ورځي امام شافعي رحمه الله فرمایي یو کس له چا غصه وروستله او دله غصه ورنه راله د ده مثال د خر دی چې دله غصه نه ورځي غصه انسان له ورځي خو دی به دا غصه په داسې محل کې استعمالی چې هغه ناجایز نه وي دی به دا غصه هغه کنټرول کوي ناجایز ځای کې به هغه نه استعمالی په کم ځای کې د غصې استعمالولو حکم راغلی هغه ځای کې به استعمالی اخر کې انشاءالله هغه به راشي تذکره نو دغه غصه هغه په کنټرول کې هغه ساتل پکار څنګه چې زموږ هغه بزرګانو هغه دغه غصه کنټرول کړې وه د دغه د کنټرول دپاره هغوی قسمه قسم هغه مشکلات هغه برداشت کړي حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوهی رحمه الله یو لوی بزرګ تیر شوی هغه چې کله ژوندی و د ده په ژوندون به خلک راتلل د ده نه به فیض حاصلوو د ده نه به علم حاصلوو او تلل به د ده یو زوی و د هغه پروا نه وه چې کور کې پلار دی په هغه پسې د ټولې دنیا نه خلک راځي علم تی حاصلی فیض تی حاصلی خو د ده سره به خپله د هغې قدر نه و کله چې انسان د هغه سره یو څیز نږدې وي د ده سره یې قدر نه وي کله چې د هغه پناه شي د ده سره بیا قدر هغه پیدا شي د ده سره یې قدر نه و کله چې دغه پلار وفات شو د ته اندازه وشوه چې د څومره لویې هستۍ نه هغه زه محرومه شوم
چې د ټولې دنیا نه به خلک راتلل د هغه خواله علم به یې حاصلوو فیض به یې حاصلوو نن چې دی نه هغه زه د هغه نه محرومه شوم ما دې څه نه دی حاصل کړی نو د سره افسوس پیدا شو ارمان یې وکړو خو بیا تپوسونه یې کول چې څوک داسې وي چې زما د پلار نه هغه فیض حاصل کړی وي علم حاصل کړی وي بزرګۍ ته حاصله کړې وي چې زه د هغه خواله لاړ شم او د هغه نه فیض حاصل کړم یو ذکر واورېدل چې په یوه علاقه کې یو لوی بزرګ دی چې د ده د پلار هغه مرید و د ده د پلار هغه خلیفه و د ده د پلار نه فیض حاصل کړی و دی لاړو د هغه خواله چې زه د هغه خواله لاړ شم او د هغه نه فیض حاصل کړم د خپل پلار هغه وراثت د هغه نه حاصل کړم دی چې کله هلته تلو هغه ته خبر وشو هغه بزرګ ته چې زما د شیخ هغه زوی را روان دی د ده استقبال یې وکړو د ښار نه بهر ووتلو د ځان سره خپل خادمان هغه وایستل د ده ډېر شاندار استقبال یې وکړو ډېر په عزت سره هغه خپل ځای ته راوستلو ډېره میلمستۍ چې دی نو هغه 2-3 ورځې وکړه د هغې نه بعد دغه هلک دغه شیخ ته وایي تاسو خو زما ډېره زیاته میلمستیا کوئ خو تاسو ته پته شته زه په څه مقصد راغلی یم نو هغه ورته وایي ما ته خو پته نشته په څه مقصد راغلی هغه ورته وایي زه په دې مقصد راغلی یم زما د پلار د چې کوم علم او کوم فیض هغه تاسو حاصل کړی و هغه وراثت حاصلولو دپاره راغلی هغه ورته وایي بچیه دا خبره دې صحیح ده هغه به حاصل کې خو بیا به دلته ته په طور د میلمه باندې نه نن خو ته په طور د میلمه یې خو بیا به ته په طور د مرید باندې یې او زه به ستا تربیت کوم بیا هغه ورته وایي صحیح ده زه تیار یم چې تیار یې لاړ شه لاندې جومات کې چې دی نو هغه غسل خانه ده د هغې سره اور بلیږي هغه ګیټۍ ده اوبه ګرمیږي ستا ډیوټي هلته ولګېده ته به هغه اور چې دی نو هغه بلې او دغه غسل خانه دا به صفا کې دا ستا ډیوټي هغه ته یې وظیفې هېڅ هم ونه ښول خو صرف ستا ډیوټي دغه ده په دې کې د دغه شیخ هغه اصل مقصد دا و چې د داسې خلکو چې د کومو مشران هغه لوی خلک وي د هغوی کشرانو کې یو تکبر پروت وي د هغوی په دې کشرانو کې تکبر پروت وي چې زه ځان له هغه څوک یم زه خو د چا بچی یم د ده په دې زړه کې تکبر پروت وي نو دی خو چونکې تربیت له راغلی هغه شیخ د ده د زړه نه تکبر ویستلو او تکبر به وځي په عاجزۍ سره د ده ته یې هغه کار حواله کړو چې هغه د عاجزۍ سره ښایي هغه کار یې ورته حواله کړو چې ته اوبه ګرمه څه وخت په دې کې هغه تیر شو بیا د دې سره یو کس و هغه به د خزلې مزلې او دا څومره چې دی نه هغه ګند دا به یې راټولوو دا به یې غذارو دغه شیخ هغه ته حکم وکړو چې ته کله تېرېږې نو د ده په دې خوا باندې هغه تېر شي چې په ده باندې را بدبویي ولګي چې دی څه وایي دغه کس چې کله دا ګندګي راغستې وه د ده په دې خوا باندې تېرېږي نو ده ورته بد وکتل او وی ورته ستا دومره جرأت چې ته زما په خوا باندې هغه تېر شوې تا ته پته شتې زه څوک یم دا خبرې ورته وکړې دا لاړو شیخ خواله هغه راغی دغه ګندګي پاکوونکی کس شیخ ته تپوس کوي چې څه یې درته ووې نو هغه ورته وایي چې ما ته خو دغه شانتې بدې ردې ووې هغه ورته وایي صحیح ده د ده د زړه نه هغه تکبر لا وتلی نه دی څه وخت به دی لا نور هم وي دغه اوبه به ګرمۍ او دغه غسل خانه دا به صفا کوي دی به لایي د ده په زړه کې لا تکبر دی لږ وخت بعد بیا دغه شیخ دغه کس ته حکم وکړو دا کم کس چې ګندګي پاکوله لاړ شه څومره لرې فاصله کې چې ته نور کل د هغه نه تلی وې اوس هغه ته بلکل جوخ چې دی نه هغه نږدې لاړ شه او دا ګندګي د ده په دې خوا باندې همداسې تېره بیا چې څه یې درته ووایې ما ته ووایه اوس چې دا کس کله دی تېرېدو نو ده ورته بد وکتل چې ګوره ته زما په خوا باندې تېرېږه او ستا سره ګندګي ته لږ لرې ونه تېرېږي خو څه یې ورته ونه وې بد یې ورته صرف وکتل شیخ ته یې ووایي چې صرف یې ما ته بد وکتل نورې بدې ردې ونه ویلې نو شیخ خوشحاله شو چې علاج هغه اثر شروع کړی دی کوم علاج چې ده ته ما حواله کړی و چې د دغه علاج په ذریعې سره به د ده د زړه نه هغه تکبر ختم شي دومره اثر یې وکړو چې بدې ردې تا ته ونه ویلې صرف یې درته بد بیا څه وخت بعد یې ورته وایي د ده به د خوا باندې تېر شه او د ده سره دا ګندګي وجنګوه چې دی څه وایي بیا د ده به د خوا باندې تېرېدو دا ګندګي دا لوښی د ده سره وجنګو ده ورته اډوه هم نه کتل اډوه یې ورته هم نه کتل څه یې ورته ونه وې
چې دغه کس د شیخ خواله راغی وایي داسې صورتحال دی نه یې راته وکتل نه یې راته بدې ردې وویلې شیخ خوشحاله شو چې علاج ښه اثر شروع کړی دی څه وخت بعد یې ورته بیا وویې کله چې د ده به دې خوا باندې تېرېږې ته به تندکو خورې ته به رارتاو شې د ده باندې به دا ګندګي وغیره له پاسه رارتاو شي دی تېرېږي تندکې وخوړو په ده باندې له پاسه رارتاو شو ګندګي پرې ټوله رارتاو شو د دغه هلک چې کا و د سره اوس دا فکر نشته دی چې دا ګندګي په ما باندې تو شو دا کس یې اوچت کو وایي خوږ خو نه شوې ته خو رارتاو شوې خوږ خو نه شوې که نه دا فکر ورسره نشته چې زه ګنده شومه د هغه فکر ورسره پیدا شو کله چې دا خبره وکړه شیخ دا کس راغی خبره وکړه نو شیخ هغه ته آواز وکړو راځه ستا ډیوټي ختمه شوه ستا د زړه نه هغه تکبر هغه ووتلو چې اول پتا به ستا به د زړه کې دومره تکبر پروت و چې ستا نه لرې یو کس تېر شو د هغه په لاس کې ګندګي وته ورته بدې ردې وویل دومره حد ته هغه ورسېدو چې بیا په تا باندې له پاسه ګندګي هغه وغورځېدله ستا سره خپل فکر نشته د بل فکر تا د عجزۍ په هغې اعلی عهده باندې هغه ته بیا فایزې د ده د هغې زړه نه هغه تکبر په داسې طریقې سره هغه شیخ چې دی نه هغه ختم د زړه نه تکبر هغه به په داسې طریقې سره ختمېږي چې یو عجزۍ والا کار وي چې زړه هغه نه منې چې زه دا وکړمه هغه انسان وکړي د زړه نه تکبر ختمېږي په ډېر سریع حساب زمونږ اسلاف هغه دغه رنګ یو چې د زړه نه د تکبر د ختمولو دپاره څومره محنتونه هغوی کړي دي دغه محنت هغه د دې لپاره کړی دی چې د زړه نه دغه تکبر ختم شي او دا تکبر د څه په نتیجې کې وي دغه تکبر چې دی نو هغه د غضب او د غصې په نتیجه کې وي ګوره له ده نه غصه ختمه شوه تکبر په خپله ختم شو امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دا مایک راکړه امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله د دې ډېر واقعات هغه مشهور دي او د دې موقع مناسب یو دوه واقعات هغه بیانوم چې هغه له الله پاک څومره صبر ورکړی هغه به د خپله غصه باندې څنګه قابو چې دی نو هغه بیا موندلې وه امام صاحب یو ورځ په لاره روان دی ګوره چونکې امام صاحب انتهایي مشهور و امام صاحب علم الله پاک داسې فقاهت داسې علم داسې پوهه ورکړې وه چې د وخت د هغه استادان به راتلل د هغه په درس کې به هغه شرکت کوو کله چې امام صاحب د هغه د فقاهت هغه چرچه وشوله ډېر چې دی نو هغه ډېر درسګاهونه هغه بند شول ټول خلک به راتلل د امام صاحب په مجمع کې د امام صاحب په درس کې به هغه کېناستل خو چونکې د دنیا دغه قانون دی چې کله انسان ته الله پاک یو انسان ته هغه شهرت ورکړي یو انسان ته هغه عزت ورکړي یو انسان ته الله پاک عهده ورکړي څومره چې د هغه انسان هغه محبین زیات وي څومره محبت کوونکي زیات وي څومره د دغه انسان هغه مرتبه زیاته وي دومره د دغه انسان بغض کوونکي خلک هغه هم زیاتېږي هغه خلک هغه هم زیاتېږي چې د دغه انسان سره بیا هغه بغض لري د امام صاحب محبین هغه انتهایی زیات محبت کوونکي خو د دې سره سره بغض لرونکي خلک هغه هم انتهایی زیات امام صاحب یو ورځ په لاره باندې روان دی یو کس پسې شاته روان دی کنځل ورته کوي بدې ردې ورته وایي امام صاحب ورته څه نه وایي دغه کس پسې روان دی امام صاحب روان دی دی ورته کنځلې کوي دغه کس مخې ته چې لارې جدا کېږي یو لار دې طرف ته تلي بله دې طرف ته د امام صاحب کور دې طرف ته تللی دی دغه بل کس کور دی بل طرف ته په دغه چوک په دغه چوراهې کې امام صاحب ودرېد او دغه کس ته یې مخ کړی او دغه کس ته وایي چونکې زما او ستا لار د دې نه جدا کېږي زه به خپل لارې طرف ته ځم ته به خپل طرف ته ځې خو که بالفرض ستا دا کنځل ستا دا بدې ردې لا ختمې شوي نه نو زه دلته ودرېږم چې ته خپل زړه تش کې چې په زړه دې ارمان هغه پاتې نه شي دلته درته زه ودرېږم دا به زه جدا شم تا ته به درواغ بسې شاته را روان یې تا ته به تکلیف میلاو شي ګوره امام صاحب لا په دغه وخت کې الله پاک څومره لوی صبر ورکړی
په دغه وخت کې امام صاحب دته غوسه نه کوي دته قاري نه دی وهي نه په دغه وخت کې امام صاحب د څومره لوی صبر نه هغه کار واخیست امام صاحب یو ورځ په لاره روان دی یو بوډۍ ښځه ده بوډۍ ښځې اواز وکړو چا سره خبرې کولې هغه بوډۍ وایي دا کس چې په دې لاره روان دی بل زنانه ده یا څوک وو هغې ته وایي دا ته پته شته دا څوک دی دا هغه انسان دی چې دی د ماسوتن په اودس باندې د سهار لمونځ کوي امام صاحب سره شاګردان روان وو امام صاحب یې د نن نه بعد به زه د ماسوتن په اودس باندې د سهار لمونځ کوم شاګردان وایي ولې هغه ورته وایي وجه دا ده چې ګوره دا بوډۍ ښځه ده دا زما په باره کې دومره نیک هغه نیت لري عقیده لري چې ګوره دی د ماسوتن په اودس باندې سهار لمونځ کوي حالانکې زه داسې نه کوم زه چې دی نه هغه چاربان ته نږدې پاسم تهجد وکړم هغه کوم او نور د شپې ولې خو چونکې دا زما په باره کې دومره نیک ګمان لري زه خلکو له دوکه نشم ورکولی زه به د دې نه ګمان هغه رښتیا کومه د نن نه پس به زه د شپې خوب نه کومه د ماسوتن به اودس به د سهار هغه لمونځ داسې عادت هغه جوړ چونکې امام صاحب هغه فقیه و څلوېښت علما د ده مجلس ته به راتلل په یو مسله باندې به غور فکر کوو دا کمیټې هغه جوړه شوې وه شاګردان به راتلل مسایل به یې هغه ته بوسل درس و تدریس هغه جاري و د دې سره سره امام صاحب یو تاجر و لوی تجارت یې و د کپړې تجارت په امام صاحب کوو چونکې د شپې خو به د عبادت کوو نو بیا به د سهار مانځه نه واخله د ماسپښینه پورې درس و تدریس تجارت دغه سنبالو بیا به د ماسپښین نه واخله تر د مازدیګره پورې دا د آرام و خو دې وایي آرام یو ورځ یو شپه چې امام صاحب عبادت وکړو د ورځې خپل معاملات هغه سنبال کړو درس و تدریس سبقونه ټول ماسپښین چې کله کور ته لاړو کور یې په دویم چت باندې کله چې دویم چت ته وختو سملاس په دې کې چا دروازه وټکوله امام صاحب راووت څه چل دی وایي د مسلې تپوس په دغه وخت کې څومره کار به دا کار وخت چې ګوره تا ته پته نشته دا زما د آرام ټایم دی ته ما اوس په دې ټایم کې راتلې د مسلې چې راپاڅېدل نو بیا به دې مسله تپوس کړې امام صاحب کار نه شو بیا بل د غوسې کار دا وشو امام صاحب ورته وایي څه مسله ده تپوس کوه هغه کس ورته ووایي اوسه پورې خو ما ته مسله یاده وه خو کله چې تاسو راغلئ زما نه په مسله یې راشو اوس ګوره بل څوک یې اوس بیا به ښه کار شوی ګوره مسله ده نه یېره شوې ده او ما ته اواز امام صاحب ورته وایي صحیح ده چې کله درته رایاده شوه بیا به ما ته ووایي امام صاحب ته لاړو سملاست چې کله سملاستو بیا دروازه وټکېده امام صاحب بیا ووتلو بیا هغه کس ولاړ دی څه چل دی د یو مسلې تپوس کوم امام صاحب ورته فرمایي وایه تپوس کوه هغه وایي تر اوس به خو ما ته یاده وه اوس رانه یېره شو امام صاحب ورته وایي صحیح ده چې کله درته رایاده شو بیا ما ته ووایه امام صاحب بره وختو په درېیم پیر بیا دروازه هغه ټکېږي په درېیم پیر امام صاحب بیا راووتلو بیا ورته هغه کس وایي زما نه هېر شو په څلورم پیر بیا راووتلو په څلورم پیر وایي ما ته اوس مسله یاده شوې ده چې د څه څیز په باره کې ما تپوس کوو هغه تپوس دې دا کوي ګوره یو په کوم وخت کې دی راغلی د آرام په وخت کې درې پیرې دا خبره وکړه چې زما نه مسلې هېره شوې وه دویم دا درېیم تپوس څرنګې دی تپوس هم ډېر عجیبه تپوس دی او ډېر د قار تپوس دی د امام صاحب نه تپوس کې ډېر عجیبه امام صاحب ته وایي وایي زه یو عجیبه تپوس کوم هغه ورته وایي څه تپوس دی وایي تپوس دا کوم چې د انسان دا ګندګي چې ده د دې خوند چې دی نه هغه څنګه وي اوس دا ډېر عجیبه تپوس دی چې د دې د مسایلو سره سمون هغه نشته دی خو دا کس دی په قصد دا تپوسونه کوي امام صاحب له قار ورولي هغه بیا وروسته حل وایي خپل امام صاحب ورته وایي وایي د انسان ګندګي دا په دوه قسمه دوه حالاتو کې کله چې دا په حالت د تازهوالي کې وي دا خوږه وي کله چې په حالت د وچوالي کې شي دا بیا ترخه شي هغه کس ورته بل عجیبه خبره کوي وایي تاسو کلي ده څو امام صاحب ورته جواب ورکوي چې ګوره هر څیز په سکنه باندې هغه نه معلومیږي انسان له الله پاک عقل ورکړی ډېر څیزونه په عقل باندې هم معلومیږي او ورته وایي څنګه وایي مچان خوږ څیز ته هغه راغونډېږي
تریخ سیسته هغه نه راغونډېږي. نو په اول ټایم کې مچان راغونډېږي، بیا وروسته چې دی نه هغه نه. ما د دې نه معلومه کړه هغه کس راباسي نو د امام صاحب تندی خپل بیا امام صاحب ته وایي دا ما په قص باندې ته تنګولې، دا مسله مې په قص باندې داسې تپوس سره چې تنګولې مې. امام صاحب ورته ولې؟ وایي وجه دا ده چې بېګا زما د یو ملګري سره په دې باندې هغه بحث و چې ما ته زما ملګري وی سفیان ثوري رحمه الله هغه انتهایی صبرناک دی. ما ورته وی چې هغه صبرناک دی، ما ته زما هغه ملګري وی چې نه امام صاحب صبرناک دی. ما ورته وی چې واز مې وویل، ما ورته وی چې زه به د امام صاحب خواله ځم او زه به ترې داسې مسلې تپوس کوم چې هغه به خامخا کار ولري. وایي ما ستاسو نه دا تپوسونه وکړل. اول د آرام په ټایم کې رالم، بیا 3 پیرې مې وویل چې زما نه مسلې هېره شوې ده او بیا چې تپوس و هغه دارنګې تپوس و. نو امام صاحب په دغه وخت کې هغه غوسه هغه نه ده کړې. دغه غوسه امام صاحب له ورتله داسې نشي نه ورتله، دا غوسه یې تابع کړې وه. دا غوسه د انسان هغه تابع شي. انسان فطرت کې الله پاک غوسه یې ښودلې ده، غضب یې ښودلی دی. په فرشتو باندې فضیلت هغه هم په دې اعتبار سره دی. انسان کې شهوت پروت دی، انسان کې غصه پرته ده، لیکن انسان دغه شهوت په صحیح محل کې استعمالوي، غلط محل کې نه استعمالوي. غصه پرته ده انسان کې، انسان له غصه ورځي په صحیح محل کې استعمالوي، غلط محل کې هغه نه استعمالوي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې من اعطا لله، څوک چې ورکړه کوي د الله پاک دپاره، وامسک لله منع کوي د الله پاک دپاره، واحب لله محبت کوي د الله پاک دپاره، وابغض لله بغض کوي د الله پاک دپاره، فقد استکمل ایمانه د ایمان هغه مکمل دی چې د ده غصه د الله دپاره ده، د ده محبت د الله دپاره دی. د چاته څه ورکوي دا د الله د رضا دپاره دی، چا له څه نه ورکوي ګناه کار دی، په هغې کې څه نه استعمالوي. فضل خرچي ده یو ګناه څیز دی، هغې کې پیسې نه خرچ کوي د الله د رضا دپاره، دی پیسې خرچ کوي، دی محبت کوي د چا سره د الله د رضا دپاره کوي. په یو ځای کې د محبت هغه حکم دی د الله د طرف نه، دی هغه ځای کې هغه خپل محبت هغه کوي، هغه استعمالوي. یو ځای کې هغه منع ده دغه پلانکي څیزونو سره د پلانکي قسم خلکو سره محبت مه ساته، دی نه ساتي. یو ځای کې د غصې هغه حکم دی، څوک ګناه کوي په لاس سره یې منع کا، په لاس سره نشي منع کولی، په ژبه سره منع کا، په ژبې سره نشي منع کولی، په زړه کې ورته هغه بد وګوره. دغه بغض دغه چې دی نه هغه د ایمان چې دی نه هغه حصه ده، د ایمان چې دی نه هغه مکمل دی. نو بغض غصه د انسان له ورځي، خو دغه غصه په صحیح ځای کې هغه استعمالول. حضرت علي رضی الله تعالی عنه په مخ کې یو یهودي نبی علیه السلام ته کنځل وکړل، بدې ردې وویل. علي رضی الله تعالی عنه په هغه باندې ورپدو شو، دی راتاو کړو دا یهودي، د ده په دې سینه باندې کېناستو، دی وهو. دې یهودي په علي رضی الله تعالی عنه باندې لاړې تو چې کله یې پرې لاړې تو کړې، علي رضی الله تعالی عنه منع شو، هغه یې ونه وهو پاسې. یهودي راپاسې د علي رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي، عجیبه خبره ده چې کله مې تا ته څه نه ویلي، ستا پیغمبر ته مې ویلو، تا ته مې څه نه ویلي، په هغه وخت کې ته غوسه شوې، او کله چې مې په تا باندې لاړې تو کړلې ته پاسېدې. نو هغه ورته ویې عجیبه جواب ورکوي، په کوم وخت کې چې ما ته وهلې په هغه وخت کې دا وهل دا غصه دا د الله د رضا دپاره وه، کله چې تا په ما باندې لاړې تو کړلې په دې کې زما ذات چې دی نو هغه شامل شو، لهذا ما خپل وهل چې دی نو هغه منه. زه خپل ذات دپاره غصه نه کوم، زه به د دین اسلام دپاره هغه غصه کوم. نو غصه انسان له ورځي، خو دغه غصه دا د دین اسلام دپاره هغه استعمال شي، دا د الله د رضا دپاره هغه استعمال شي، په داسې ځای کې هغه استعمال نه شي چې د هغې د وجې نه زموږ نه تکبر هغه صادر شي، حسد صادر شي، بغض صادر شي، دروغ صادر شي، دغه ګناهونه زموږ نه صادر شي، داسې حتی هغه ونه رسي. کوم نصیحت چې نبی علیه السلام هغې صحابي ته کړه چې غصه مه کوه، اصل کې دغه غصه او شهوت دا د ګناهونو چې دی نه هغه جړل. د دې دوه څیزونو د وجې نه ګناهونه د انسان نه کېږي. دا دوه څیزونه کنټرول شو، د انسان د ګناهونه چې دی نه هغه ګناهونه هغه کنټرول شو. نو دغه غصه هغه موږ استعمال کړو د دین اسلام لپاره، دا موږ استعمال نه کړو د داسې کار لپاره چې د هغې د وجې نه زموږ د ګناهونه هغه سرزد کېږي. الله پاک دې دا عمل